مشر جناب حاجی غلام احمد بلور صاحب، زمانگ مشر جناب حیدر خان، د مرکزی الیکشن کمیشن چیئرمین جناب میاں افتخار حسین صاحب او زمانگ د پختونخوا د مرکزی الیکشن کمیشن ممبر ډاکټر سلیم صاحب، زمانگ د پختونخوا د الیکشن کمیشن چیئرمین شکیل خان او داغي د کمیشن ملګري او ناس د عوامي نیشنل پارټۍ د صوبایي کونسل 2023 نه 2029 پورې ټاکلې شوي ټولو ممبرانو ته اول خو د زړه د کومې مبارکباد پیش کوم او ورسره دا تمه او دا امید ته کوم چې انشاءالله په دغه ټپه یا په دغه شعرونو چې موږ ټول عمر ځانونه ورته وقف کړي دي نو روان 15 کاله به زموږ د صوبې د کونسل د ممبر د هر غړي په کردار، په رویه، په سوچ او په فکر دا اشعاري چې زه به د فخر په عظمت او فقیرۍ کومه تل به د شان ته د شاهانو ټیټ کړي سمه په ما د ټول جان فانا بابا هر څه چې کېږي ستا یادونه به جوړوي ستا ګرانو وروڼو مشرانو زه به په دې موقع د خپل کونسل سره د خپل صوبایي کابینې شکریا ادا کوم، مبارکباد به ورته ووایم چې را تېر 15 کاله موږ د خپل وس مطابق هر قسمه چیلنجز مخامخ خپل کوشش کړی دی، خپل همت هم کړی دی، خپل وس هم کړی دی. پکې زه پخپله کوشش مې کړی دی چې څونه ضلعو ته تللی شوم، په هغې ضلعو کې زه کور په کور کلي په کلي ګرځېدلی یم او انشاءالله بیا په دې تېرو 15 کالو کې ډېر څه به ټیک شوي، ډېر به غلط شوي، خو خپل وس هم کړی. نن د هغې وس زه بطور د هغې کابینې د صدر او د خپلې ټولې کابینې د اړخه چې نن دلته موجود دي، زه د ټول کونسل او د ټولې پارټۍ شکریا ادا کوم. ګرانو وروڼو، څنګه چې تاسو ټولو ته علم دی چې موږ عوامي نیشنل پارټۍ او الیکشن کمیشن سره د تنظیمونو مشترکه دا یو عمل تر ځای راورسوو، خو دا سر ته نه دی رسېدلی چونکې د الیکشن کمیشن د هدایاتو مطابق موږ ته څه عمل راتېز کولو او د هغه راتېز کولو عمل باندې زه امید لرم چې زما د پارټۍ ملګري چې څومره مشران دي دا ټول جمهوري او د تنظیم په هره خبره پوهېږي، د هغې د وجې موږ خپل دا عمل راتېز کړو. د کم په نتیجه کې چې موږ سره ورځې کمې دي، 9 تاریخ زما په خیال چې زموږ پارټۍ ته اخري تاریخ میلاو دی چې هغې کې دننه به موږ خپل انتخابات پوره کوو. لہذا د هغې په بنیاد موږ دا فیصله وکړه چې نن به د صوبایي کابینې انتخاب کېږي او انشاءالله په 15 تاریخ به د مرکزي کابینې انتخاب کېږي. دا څونه کونسل ممبران چې دلته ناست دي دا زموږ ټول هغه ممبران دي کوم چې بلیاز فارم سازي راغلي دي، دې کې به موږ نه پاتې انسان دی، خو انشاءالله تاسو ټول دا تسلي ولرئ چې زموږ آئین کې کم کونسلران چې بطور فارم سازی راځي هغه نن موږ ته مخامخ ناست دي، کم چې بطور د آبادۍ راځي هغه به انشاءالله موږ بیا دې نه پس ټاکو او دا کونسل به مزید فعالیت ته بوځو. زه ګرانو وروڼو په اخره یو ځل بیا ستاسو شکریا ادا کوم. زه ستاسو کشر وم، ما سره هم ډېره ګزاره کړې ده، ډېر ښکلی وخت هم تېر شوی و
او امید وکوم چې ان شاء الله هر ملګری به خپل را روان تنظیم سره همدغه عمره کومک کوي څومره چې موږ سره ډېره مهرباني والسلام